अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زه مصباح الله بنګش او تاسو ګورئ دفاع نیوز کتونکو دا وخت زه موجود یم علي پارک کې نن تاسو سره یو خندهواله پروګرام تاسو سره شیر کوو څومره مسافر چې زموږ پروګرام ګورئ امید کوم تاسو به روغ جوړ ژوند په مزو کې به وي زما طرف نه ټولو ویورز ته ټول کتونکو لپاره اختر ډېر مبارکي راځئ خلکو سره به خبرې اترې کوو زموږ پروګرام اخري پورې وګورئ ګرانو کتونکو څنګه تاسو ګورئ د عوام مینه ده موږ سره ډېر عوام راجمع ده موږ سره تاسو کتی شئ دا ماښام چې مازدیګر ته غاړې وځي ستا یادونه مې ځیګر ته غاړې وځي قربان او د سپوږمۍ د رڼا راز راته معلوم شو دا په پټه پټه لمر ته غاړې وځي ډېر ښه که ډیر غم دې په زړه وینو بیخي به در نه هیر شي که ډیر غم دې په زړه وینو بیخي به در نه هیر شي زما سره لږ کښېنه نو ساقي به در نه هیر شي وای زما په دواړو لاسو کې زنځیر داسې شړنګېږي زما په دواړو لاسو کې زنځیر داسې شړنګېږي لیونی د خپل بنګړي به در نه هیر شي ګرانو کتونکو یو ځوان سره موجود ده د سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه ده او د کوم ځای ذاکر الله نوم مې دی زه خټک یم کربوه شریف یم هلته نه راغلی هلته نه راغلی لرې نه راغلی ماشومان دي بس وایي چې ځو ځای چکر ته ما ایزه چې لاړ شو بس مو خپله مسافر یم بس راغلی یم په چټۍ مې نه خو زه ټول مسافرو ته عید مبارکي وایم څومره زمونږ پښتونخوا ولئ او لارو بر څومره دي انشاءالله زه ټول ته څه میسج به ورکوئ عوام دپاره بس عوام ته دا میسج دی چې خپله کې جنګ جګړې ما کوي خو خوشحالي تېروي دا دوې ورځې ژوندون دی لکه دو ته مو دا وایي چې زندګي او بچی مې نه خپل تعلیم برقرار ساتئ ډیره مننه ډیره شکریا کتونکو یو ځوان و ډېر لرې نه راغلی او د سره خبرې اترې وشي ځو تاسو ته به نورم کوم دلته خلک راغلي هغو سره به خبرې اترې کوو مونږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور ښه بالکل خیر شکر نوم دې څه ده او د کوم ځای نه تعلق ساتئ زما نوم خو ضیاء الله دی او کوټ سره تعلق ساتم بېزاد شکرکوټ سره څه پیغام به ورکوئ لر و بر ته بس ټول عوام اول خو مبارکي ورکوو ټولو ته اختر مبارک شه قربانیان مبارک شه او نور به ورته دا پیغام ورکړو چې لاړ شي چکر وریځي د ګرمیانې د ګرمیانې خلک چکر یې نه وایي خو بیا هم بهرحال سړی راشي د غریبۍ د چکر ته پوهېږي بالکل څه ټپه څه ګانا زموږ کتونکو سره شیر کړئ یاره شعر خو ډېر وختي نه پاتې شوی یم خو اوس مې په خولې نه رسي نه بالکل خرابه شوې ده بس تبه شوې بس نه رسي په خولې څه خو وي څه خو به وي نه بس نشته شپږ میاشتې هسپتال مې خوړلی اوس شکي نشته ډېره مننه ډېره شکریا څنګه تاسو ګورئ دلته یو ځوان سره موجود دی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه ده مزمل کوم ځای سره تعلق ساتئ کوټ څه به وایې زموږ کتونکو ته څه ټپه څه شعر وغیره درځي شیر راځي صحیح زموږ کتونکو سره شعر کا او شیر جی بالکل وای که ډیر غم دې په زړه وینو بیخي به در نه هیر شي که ډیر غم دې په زړه وینو بیخي به در نه هیر شي زما سره لږ کښېنه نو ساقي به در نه هیر شي وای زما په دواړو لاسو کې زنځیر داسې شړنګېږي زما په دواړو لاسو کې زنځیر داسې شړنګېږي لیونی د خپل بنګړي به در نه هیر شي یو ځل بیا وای کمکل نه دی د هوښیار بچی دی زما لالی بیخي د مار بچی دی جانان زما په شانتې ښکلی دی ښه دا رقیب څه د ټرمار بچی دی ډېر ښه څه پیغام ورکوئ زموږ کتونکو ته عوام دی ګوري مختلف دوبۍ نه سعودیا نه څه پیغام به ورکوئ زموږ کتونکو دا پیغام ورکوو که نه چې موږ راغلي یو انجوی کوو او دا کوټ والا دا کیډیو والا دا پارک ډېر ښایسته ده او سپیشل خلک دې دپاره راځي چې دا غر کې جوړ کړی ده دا ټول لاندې علاقه ورکې ښکاري ښه مازدار او خاص کر د جولې دا غټې جولې ته وګورئ دې ته ډېر راځي خلک اچھا ډېره مننه ډېره شکریا کتونکو زه کیمرامین صاحب نه خواست کوم چې دا هم پکې راولي د عوام او زه به دلته به د پیلو کې چکر وایو ستاسو ته به ښیو چېرته مزې موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو څنګه تاسو ګورئ د جولې کې کېناستو پیاله ده دې چکر به مو ستاسو ته به ښیو زه کیمرامین صاحب ته لږ خواست کوم چې پکې دا راولي د پیالې او تاسو کتی شئ کتونکو مختلف خلک راغلي مختلف ځایونو نه ډېر لرې نه عوام راغلي علي پارک ته او دا د کومه ورځ ده عید دویمه ورځ ده او نو ډېر عوام راغلی دلته کتونکو څنګه تاسو ګورئ دلته به د ټرین والا چکر وي دا به تاسو ته درکو راځئ موږ سره
ګرانو کتونکو یو ځوان سره موجود دا ټرین چلوي دي سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ډیره شکریا د کوم چې مته ټیم راکو دی مشکل ټیم کې دی مصروفات ټیم کې تاسو دی علي پارک ته راغلي ډیره شکریا د کو تاسو څه دومره راغلي مننه. ډیره مننه. سبا وایي څه نوم دې څه او د کوم سره تعلق څه دی؟ زما نوم دی شعیب اختر. خاص کر خو دلته کوټ کې پاتې کیږو دلته پنیر پاتې کیږو میګان قانون مخکې ډل بيزا دي کله ورته هلته پاتې کیږو. څه میسج به ورکوي عوام دپاره بهر نه د خلکو دوبۍ نه سعودیا نه څه پیغام به ورکوي زموږ کتونکو ته؟ اول خو ټولو مسافرو ته لوی اختر عمرکي ورکوو. الله دې وکړي چې بل اختر د خپل کور فیملی سره مناو کړي ورته دا دغه ورکوو. نور مسافر څومره دي خو وخت تېروه خپله کې دا ژوند کې دا رسي دا کیسې ژوند سره تړلي دي. څنګه عوام راځي پارک ته سیال کوي؟ یاره عوام خو ډېر تاسو ته ښکاري د کیمرې کې ډېر زیات دي. پرون خو دومره نه وو اوس نن ډېر زیات رالو عوام ډېر زیات رسي ولې چې موږ ته پته لګي ټکټ یې ډېرې زیاتې رسي موږ ته. عوام تاسو ته دلته پارک ته راځي څه میسج به ورکوي زه عوام دپاره؟ عوام ته مو دا میسج دی دا د ډېر زبردست چکر ځای دی او خاص کار او لاندې توی بهیږي پاسه په غر باندې ډېر زبردست لوکیشن باندې دی. عوام ته مو دا گزارش دی کوټ عوام ته څنګه دی پارک چکر لازمي ولګوي دی اختر کې. ډېره مننه ډېره شکریا. کتونکو دا ځوانو دا ټرین چلوي د سره خبرې اترې وشي زه موږ هم پکې چکر وهو ستاسو ته به ښیو نو چېرته مه ځئ. ګرانو کتونکو د ټرین چکر به وو نو ستاسو ته ښیو موږ سره اوسئ. زما کیمرامین نه خواست کوم چې دا پکې راولي کوم عوام ده کوم پارک ته راغلي علي پارک د عوام راغلی نو دا پکې راولي. ګرانو کتونکو څنګه تاسو کتای شئ زه کیمرامین صاحب ته خواست کوم چې د عوام پکې راولي ډېر هجوم جوړ ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورور څنګه شاله خیر جوړې خیر شکر. دا کوم ځای نه تعلق ساتي نوم دې څه ده؟ زه د ما نوم رحیم خان دی او زه د کوټ محمدزی اوسیدونکی یم. اچھا. او نن مطلب د څه ستر اختر دوی مریض دی مو راغلی و د څه خ هجوم را جمع دی خو زه به یو دا میسج ورکم کنه خپل عوام ته الحمدلله مو پښتانه په خپل عزت باندې شرم لرو کنه نو د دې کې لکه څنګه حساب وکړه کنه نو زنانه او مردانه زیات دي او مردانه او زنانه زیات جی بالکل. نو د ما دا میسج دی چې مهرباني وکړه د خپل زنانه نه دي چې پوهیږو چې دې کې د نرینه او تعداد زیات نو د خپل زنانه د دې ته هرگز نه راپریږدي نو ښه خبره ده لکه ټولې مو خويندې میندې دي خو بیا هم لکه دا کله څرته کیمرا ته وکړه د ټولې زنانه ته تکاتی شي. جی بالکل صحیح شو لکه هر سړی عزت هر چا باندې خوګ دی خو خیر دا مو پښتانه مو معاشره د مو کلچر لپاره دا د بیزاتی خبره ده. عوام دې ګوري بس خبرې به ډېر کم کو ځکه چې موږ سره ټایم ډېر کم ده سب پیغام به ورکوي مسافر دې ګوري دوبۍ نه سعودیا نه څه میسج به ورکوي؟ نو بس میسج به مو دا ورکو که مسافر دي که لر دي که بر دي که افغان دي که پاکستاني دي چې موږ څوره پښتانه ټولو ته د ما د اختر مبارکي او ته چېرته کې مو خوشحال او آباد اوسئ. زموږ کتونکو ته څه ټپه وغیره درځي زموږ کتونکو سره شیر کړئ.
ټاپې خو بس مړه مخکې به راتلې نه ته اوس هم ناپوهېږ شوي ګانا مانوي نو ګانا به ویلي خو د ماښام نازونو ټایم دی نوي تعالی مور مې ګناهګار کړي صحیح ډیره مننه ډیره شکریہ ګرانو کتونکو یو ځوان د سره موجود دی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وروره نوم دې څه ده او کوم ځای نه تعلق ساتي سلمان شهاب نوم مې دی او د کوهاټ اوسېدونکی څه میسج به ورکوې لر او بر ته لر او بر بس لنډو الفاظو کې به درته دا ووایم چې خپل منځ کې مینه محبت وکړو اتفاق ورورولي پیدا وکړو دا جنګ جګړې دا پرېږدو او خپلو بچو ته نوي نسل ته د مینې محبت ولا سبق وښیو او تعلیم ته فروغ ورکړو نو بس دا شارټ میسیج دی ما طرف څه ټپا څه غنا وغیره درځي څه مو کتونکو سره شیر کړئ کتونکو دپاره به دوه درې شعرونه ووایم چې دا ماښام چې مازدیګر ته غاړې وځي ستا یادونه مې ځیګر ته غاړې وځي واه 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 قربان او د سپوږمۍ د رڼا راز راته معلوم شو دا په پټه پټه لمر ته غاړې وځي ډېر ښه زه هم یو ځل بیا وکړم قربان د سپوږمۍ د رڼا راز راته معلوم شو دا په پټه پټه لمر ته غاړې وځي او دوه درې شعرونه نور چې دومره ښایسته ده چې په سوچ مې مازغه ودرېږي د یار په نوم مې د وجود هر یو ویښته ودرېږي ډېر ښه څه بل څه شعر وغیره وي دوې درې ټپې شعرونه به درته نور وکړم چې د ستا ټپې به درته وکړم جی بالکل وایي چې د مازدیګر زیړي لمره په روغو وایه د رنځورو سلامونه او زما ټوټې زړګیه چې مازدیګر شي په جارو دې ټولومه ډېر ښه ډېره مننه ډېره شکریہ کتونکو یو ځوان او ډېر بهترین قسم د شاعري ستاسو سره شعر کا راځئ نور به هم څوک ګورو چې چا سره ټیلنټ په وي در سره خو بس شعر مې ده بل څه نه راځي شعر نه علاوه څه نشته نه بس بل څه ډېره مننه ډېره شکریہ کتونکو امید کوم زموږ نن پروګرام تاسو ډیر خوښ شوی تاسو ته مزه اغستې مزید داسې قسم پروګرامونو لپاره زموږ د فان نیوز فالو کې ما ته او زما کیمرامین واسف خان ته راکړئ اجازه په لوی الله مسپارم والسلام